خطبې په مابینځ کې دعا نسته. ډېر خلک لاسونه پورته کوي، دا نسته. صحیح سلو دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یوه خطبه ویله، بیا چې لږ خشه مطلب سپین ژیرتابه ته ورسېدی ستړی به سلو نو ساتکۍ به کښېنستي بیا به ولاړ سلو. ها علما فرمایي که یو سړی دعا کول غواړي په زړه کې څه ویلی سي، په زړه کې ویلی سي، لاس به نه پورته کوې، داسې دعا به نه کوې لکه عامه دعا چې څوک کوي هغسې به نه کوې. په خبره مې سر خلاص؟ بلکل یې مه کوئ. بیخي ډېر خلک موږ خطبې مابینځ کښېنو به دوی لاسونه پورته کړي دعا شروع کړي، داسې کول نه دي پکار. او بیا چې کوم سړی سنت کوي دلته خطبه شروع وي، دلته د سنت په مابینځ کې بزرګان یې 2 رکعته نفل ور واچي، خطبه پر ختمېدو چې دی هلته سلام ګرځوي. د جمعې لمونځ بغیر د خطبې نه دی صحیح، د جمعې لمونځ بغیر د خطبې نه کېږي. ته په لمانځه ولې ولاړ یې؟ یو سړی وایي زه سنت کوم او ته زه په سنتو کې ډېر کمزوره یم، ژر نسم کولی، بیا د لمانځه بعد به که ضروري ده چې خامخا تور ته جوړېدلی. دلته امام 2مه خطبه وایي ته پر 3م رکعت یې پر 4م رکعت یې دا تورې زده کوي. هره ورځ د جمعې لمانځه ته راځو، د جمعې لمونځ کوو، حاضري پکې لګوو او چم مې نه دی زده، طرز مې نه دی زده، ترتیب چې دی هغه زموږ نه دی زده. دا خبره هم ختمه شوله.